حضرت ابو موسی رضی الله تعالی عنہ د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د ارشاد مبارک نقل کړی دی چې کوم مسلمان قرآن شریف لولي د هغه مثال د ترنج یعنی د ګلګل په شان دی چې د هغې خوشبويي هم ښه وي او مزه یې هم ښه وي، او کوم مؤمن چې قرآن شریف نه لولي د هغه مثال د کجورې په شان دی چې خوشبو یې هېڅ نشته خو مزه یې خوږه وي، او کوم منافق چې قرآن شریف نه لولي د هغه مثال د کاکوړۍ په شان دی چې مزه یې ترخه ده او خوشبو یې هېڅ نشته، او کوم منافق چې قرآن شریف لولي د هغه مثال د خوشبودار ګل په شان دی چې خوشبويي ښه او مزه یې ترخه ده. مقصود د دې حدیث نه د نه لیدونکي څیز د لیدونکي څیز سره مثال ورکول دي چې په ذهن کې د قرآن شریف د لوستو او د نه لوستو فرق په اسانتیا سره راشي. کنې ښکاره خبره ده چې د قرآن شریف د خوږوالي او د خوشبويۍ سره د ترنج او کجورې څه نسبت دی، اگر چې دې څیزونو سره مثال ورکولو کې باریکې خبرې هم شته چې د نبوت د علومو سره تعلق لري او د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم د علومو پراخي طرف ته اشاره کوي. د مثال په طور ترنج واخله چې په خوله کې خوشبويي پیدا کوي، معده صفا کوي، هضمه کې قوت ورکوي وغیره وغیره. دا فایدې داسې دي چې د قرآن لوستلو سره خاص مناسب لري، لکه د خولې خوشبويي کېدل، د باطن صفا کول، روحانیت کې قوت پیدا کول. دا پیدا په تلاوت کې دي چې لومبني پیدو سره یې برابري لري. یو خاص اثر په ترنجو کې دا هم ښودلی شي چې کوم کور کې ترنج وي هلته پیریان نشي تللی. که چیرې دا صحیح وي نو بیا یې قرآن شریف سره خاص برابري ده. د بعضې طبیبانو نه ما اورېدلي دي چې په ترنج سره حافظه هم قوي کېږي، او د حضرت علي کرم الله وجهه نه په احیاء نومي کتاب کې نقل کړی شوي دي چې 3 څیزونه حافظه زیاتوي: مسواک، روژه او د قرآن شریف تلاوت. ابو داود شریف په روایت کې د دې حدیث په آخر کې یو بل مضمون ډېر زیات فایدهمند دی چې د بهترین ملګري مثال د مشکو والے سړي په شان دی. که تا ته مشک میلاو نشي نو خوشبويي خو یې چېرته تلې نه ده، او د بدترین ملګري مثال د اور د بټۍ والے په شان دی. که چیرې توروالی درته ونه رسي نو لوګي خو چېرته تللی نه دی. ډېره زیاته ضروري خبره ده چې بني ادم له د خپل مجلس په ملګرو هم نظر کول پکار دي چې د کوم قسمه خلکو کې مې هر وخت ناسته پاسته ده.